دا ماشوم مې چې وکتله د ده سترګې نه وي دغه ځای کې پړی پکې پروت و برمبي مې والې وه داسې دا سټ یې مغوڅ شوی مکمل لا شونډې یې داسې دا خوله داسې شکېدلې وه که نه کولمې مې وتې وي د ما ته کنځلې به یې ورته کولې سیریز و دې خورغم چې دا چا د لرې کړې ورکه کړې او چا تختولې ده लड़की को उसने घर ले जाकर प्रॉबली उसके साथ रेप किए और फिर उसके बाद उसको ईंटों के साथ उसको मारकर उसको मार दिया और फिर एक लाश को जो है ना बोरी में बंद करके और एक लॉकअप कर दिया था په سبا چې سر راپاسېدو که نه بوی ډېر انتهایي زیات شو دا محلې والا ټولې ولې بوی ډېر زیات دی چې بکس نه م لرې که پوه شو موږ ورته تره ته تسلي ورکوله چې تره دا چیلی پکې پروت دی دی وجلې اوس الله ته علم دی چې دی په کومه طریقه بس بکس کې اچولې وه بکس نه م چې کله راوویسته بس په چاقوان وواشو یو یې سترګه نه وه लाश की जो बू आ रही थी उसकी वजह से जो है ना लोगों ने पुलिस को इतला दी और पुलिस ने आकर फिर वो मौके वारदात से जो है ना इस लड़की की लाश को बरामद دا مونږ سره دومره اعتماد بپاره ګرځېدو وایي راځه زه هم در سره ګرځم مونږ ورته ویل زه ته مه ګرځه په دې ورځ ما ورته ویل میل ملکه زما ستا په کور شک دی وایي راځه بس ما बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम मैं हूं एहसन अवान नाज़रीन आज मैं आपको एक इंसानियत सोज वाक़े से आगाह करूंगा जी हाँ मैं इस वक्त मौजूद हूं पेशावर के इलाके बानामाड़ी में यहाँ पर एक 7 साला बच्ची जो 3 रोज़ कबल लापता हुई और फिर इसकी करीबी हमसाये के घर से इंतहाई मसख शुदा नाश बरामद हुई ये हमसाया कौन है मासूम बच्ची को कैसे कत्ल किया गया ये तमाम हक़ाइक़ मैं अपनी इस रिपोर्ट में आपको दिखाऊंगा मैं आपको स्पॉट की वीडियो भी दिखाऊंगा हम वर्षा से भी बात करेंगे और पुलिस ऑफिशियल का मौक़िफ़ भी लेंगे तो हमारे साथ ही रहिए जी नाज़रीन इस वक्त मैं मौजूद हूँ लंडी अरबाब के इलाके बादशाही लारा में जो कि यहाँ पर एक मासूम बच्ची को इंतहाई बेदर्दी से कत्ल किया गया था मेरे साथ उस बच्ची का चचा मौजूद है इनसे बात करेंगे स्ता सुनम दे زما نوم قربان علي بجان ستاسو دا کور دی دا زمونږ کور دی او دا دغه مجرم کور دی پوه شي راځئ چې زه تاسو ته وښیم که نه دا دلته کې دوی هغه ژوند کولو ایس به یې څکله هغه به یې څکله مونږ به ورسره د کلي محلې والا به ټول ورسره هیلپ کولو که نه روټۍ به یې ورته راوړه هغه به یې راوړله پوه شي کله ناکله به د لښتې پاک کو دې به 100 نیمې روپۍ د یار کور والا ورکولې بس دلته کې ایس به یې څکلو ایسي پوډري سړی خو همداسې ژوند کوي نو و دلته به پروت و مردار یې غوندې دلته به کور کې کریدار هم پراته و هغه به هم پراته و پوه شي او خیب هم ورسره پروت و 3 کسان و زمونږ ماشومه بس اول دا راته ووایه دا ماشومه کله روکه شوې وه دا 3 ورځې مخکې 3 ورځې مخکې روکه وه نو بیا تاسو ورپسې ګرځېدئ مونږ ورپسې ګرځېدو یو هسپتال مې نه دی پرېښی خپل خپلوان مې نه دي پرېښي دا یو کلی مې نه دی پرېښی جوماتونو کې میلانونه کړي هغه هم کړي دي که نه هسپتال ته به چې لاړم هلته رپورټ به یې واخیستو پوه شو چې تاسو څنګه ماشوم ورکه شو میل داسې میل کېدی شي ګاډي والي هسپتال ته یې راوړي کمپلیکس ته لاړم عطاباد ته لاړم شرپاو ته لاړم ټول هسپتالونو کې وګرځېدم که نه خو هغه نه شو بیا په سبا باندې چې دا دی ما سره څنګ په څنګ ګاډي کې ناست و دا ملزم چې دا مجرم دا به تاسو سره ګرځېدو دا به ما سره ګرځېدو په ګاډي کې ما سره څنګ په څنګ ناست و پوه شي یو سیټ کې مال زه دا به ګاډي ته ګورې زه به هسپتال کې تپوس مپوس وکړم که نه د ما ته کنځلې به یې ورته کولې سیریز و دې د لرې کړې ورکه کړې او چا تختولې ده کنځل منځل به یې ورته کولو مالې زه ته څه پته ولګي چې دا به د کار کړی چې بس خبر شو بس سبا مو ګرځېدو پیدا نه شو یا خدای پاکه دا به چېرته تېري ځمکه دننه شو دا پکې ورکه شوله که نه خو بس هغې کې مو ګرځېدو بیا په سبا چې شو بس دلته مړی شوی و دلته خلکو مې ویل چې بوی نه دی پلان کې د ډنګلې چې څنګه د خوب را مخ مې نه وینځلې او رامنډه مې کړه چې رامنډه م کړله ورو را دلته غوبل دا نن دا کیسه شوې وه دا بوی 10 بجې کیسه شوې تاسو رالې دې کور دې کور ته راغی دا ګیټ هم په زوره مات کړی دی په زوره مات کړی دا مجرم په دې ځای کې پروت و دواړه ګیټونه یې ځان پسې لا کړي او راشئ زه تاسو هلته دننه وښیم دا دې کور کې نور څوک نه اوسېږي دې کې نور څوک نه اوسېږي هماغه یو خان دې کې نور څوک نه اوسېږي دې کور کې کریدار اوسېده کریدار یې ترې ویسته په زور زبردستۍ پوه شي و چې تاسو وځئ ټایم د هغې ورته کولو پوه شي بدماشانې به ورسره کولې هغې ته یې ووته تاسو د دې کور دی دا د هغې مجرم کور دی د خپل کور دی خو بس چې راغو د کور سامان ټوله مو کته دا بکس ته یې موږ نه پرېغوستو د 2 تالې اچولې وي دلته بکس پروت و ما تاڼې ته یې وړلو تاڼه کې رانه غوښتي بکس غټ بکس پروت و پخواني بکسونه نه دي لیدلي وي کمبل والا هغه چې بس سرجي هغه ته 2 تالې اچولې وي د دې چابیانې مې مور سره دي او هغه تلې پنډې ته ما تره مې را سره و د چا چې دا لور وفات شوې ده که نه دی را سره و دې ته مې ویل هلکه دا بکس به وګورو دې نه لږ بوی م ځي
وای نه دې کې زموږ شخصي سامان دی زموږ خپل سامان پکې پروت دی دې کې کار مه لرئ او دا د دې سامان مونږ کې به زموږ پروت دی دا سړی مونږ ویل افتر مې ویل بس نو چې بس دې چې ځو چې دې دغه شي په سبا چې سر راپاسېدو که نه بوی ډېر انتهایي زیات شو دا محلې والا ټولې ویلې بوی ډېر زیات دی چې بکس نه م لرې که پوه شو موږ ورته تره ته تسلي ورکوله چې تره دا چیلی پکې پروت دی که نه چې غوښې خرابه شوې ده څښا شوې وه خو داسې به انتهایي خرابه شوې وه چې چینجي یې کړي ولو چې سر هم جي که بس تره مې چې ولید تره مې را پرېوته زوب شو بېهوشه شو چې بېهوشه شو بیا هم تره جي کړو پوه شو د هغه بکس هم بېرته پې کېښو ملزم و هغه ټایم و مجرم دلته د ګیټ کې بند و چې هم ګرفتار کړ موږ بند کړ خپل ځان پسې ګیټونه دواړه بند کړي وو خو دا ګیټونه ولا موږ مات کړه موږ 15 کسان وو به دا ګیټونه ورته مات کړه چې ګیټه مات کړو هغه زما یو ورور دی کشرې هغه خښتې راوخته په زړه یې ویشتو په دې چې ویشتو بس سړی هم ګرفتار کړو چې ګورو بس 15 منټه پس پولیس والا راغله پوه شو دغه موږ ته بیا امبولانس والا ټول ډېر خلک راغله تاسو ورپسې ستا اسلم روغ کې وه اسلم ورپسې راوکړه خو بس پرېښوم چېرته خو بس پولیس والا راغله بس کیسې ختمه کړله پسې بلوډ ووهل بلوډ مې ورپسې والیو ډز دې هم کړه ډز مې پې کړی و خو چې مې چې ګیر راشي خو بس هلته کې موږ نه پرېښودو منډه مې مواله ورپسې خو ګیر مې نه کړو دا راته ووایه دا ماشوم یې څنګه وجلې وه دا ماشوم مې چې وکتله د ده سترګې نه وي سترګې نه وي دغه ځای کې پړی هم پکې پروت و پرمبي یې موالې وه داسې دا سټ یې مغوڅ شوی مکمل لا شونډې داسې دا خوله داسې شکېدلې وه که نه کولمې یې موتې وي او داسې کړی چې بې انتهایي خرابه کړې وه زیاتې ورسره کړې زیاتې خو بس الله علم دی خو بس دا زیاتې ورته ووایه نو پولیس خو چې زیاتې هم ورسره بس دې ته به زیاتې ووایه خان سره د انصاف وشي دې کور کې به دی ملزم سره یوازې اوسېدو دا کمره کې به یې اوسېدو یوازې اوسېدو نور څوک نو مور او پلار یې وروڼه خویندې مور او پلار یې چې تللی او مور او پلار یې تللی دی چودریانو سره هغې سره ډرایوینګ کوي ما ته د خپله ویلي وو پوه شي چودریانو سره ډرایوینګ کوي پلار یې او زوی نه دی مور یې چې دلته کې یو 2 ورځې مخکې لاړی کراچۍ ته تللی دومره خبره شوم او نه دی پلار یې دا خپله دلته پروت و د بیټک کې وده و چې دا موږ دا ګیټ موږ داسې راوړېدو په دې کور باندې چې راوړېدو بکس هم چت کو بس زموږ داسې دې څه آیس مایس نشته ایسې هره نشې کوله जी नाज़रीन, जैसे कि आपने मकतूला के चचा की गुफ्तगू सुनी, इनका पश्तो में यही कहना था कि जो मकतूला थी वो 3 रोज़ कबल पुरस्रार तौर पर लापता हुई। काफ़ी जगहों पर उसको ढूंढा गया। ये जो मुलजिम था वो भी इसके साथ फिरता रहा अस्पतालों में, इस तरह मुख्तलिफ़ मकामात पर, लेकिन वो बच्ची नहीं मिली। फिर यहाँ पर तकरीबन 3 रोज़ बाद पूरे मोहल्ले में इंतहाई शदीद बदबू हुई, तो इन्हें शक हुआ कि इस घर में कुछ ना कुछ है। फिर यहाँ पर जैसे ये आए तो यहाँ संदूक से उस मासूम बच्ची के इंतहाई बेदर्दी से जो कत्ल हुई थी उसकी नाश बरामद हुई। इन्होंने मुलजिम को भी पकड़ा और फिर मकामी पुलिस को भी हवाले किया। नाज़रीन, हमारे साथ मकतूला के चचा और ये ऐनी शाहिद भी है। तमाम ये बच्ची जब से गुमी थी ये उसकी तलाश में भी रहे। इससे बात करते हैं। सर सुनम दे خالد دا راتو دا خبره لکه څنګه وشوه، دا غیبه شوي څنګه وه، بیا میلو څنګه شوه؟ دا سرجي داسې کار و چې د غرمې نه داسې ووته او پلار یې ما ته رینګ وکړو، وایي ته چېرته یې؟ مې زه فروټ مو خرڅو، مې زه خو ریډۍ سره یم، وایي داسې مریم ورکه ده. بس ما یې زه درلم، بس هغې سره ګرځېدو، دا 3 ورځې مسلسل ګرځېدو. نو چې ګرځېدو بس نه میلاوېده یو تاڼه، نه یو چوکۍ او نه یو هسپتال ما په پېښور کې نه دی پرېښی. زما یو ورور دی، هغه ما ته بیا ساري کې پلار ته کال وکړو چې راشئ زر. چې رالو بس ما ته وایي غږ وږ مه کوئ، ملزم هم په موقع دی هر څه. بس زمونږ چېرته به زړه صبرېدو. بیا زه د تره کور ته لاړم، د تره کور نه په دیوال راوړم، دلته رالم. ما دا ګیټ کولاو کړو، ګیټ هم چې کولاو کړو ملزم دلته پروت و. نو د کور دومره وږمه کړې وه چې دلته مخامخ کور کې مړی هم شوی و. بس هغې د یارې دې وړلی نه شوله، راکولی نه شوله. او هغه چې کوم بیا مونږ چې کله رالو دا بکسونه هم دغه کړه، نو ما سره تره و چوچتولو نه دی چې څښا شوی دا مړی. هغه بیا چې کله مونږ رالو د روم ویسته، او چې روم ویسته دلته کې کټ کې پرته وه، دومره خرابه شوې وه. نو چې کله څنګه وجلې ده؟ دی وجلې اوس الله ته علم دی چې دی په کومه طریقه، بس بکس کې اچولې وه، بکس نه چې کله راوویسته بس په چاقوان وواشو، یو یې سترګه نه وه. خو به تاسو سره ګرځېدو؟ دا مونږ سره دومره اعتماد بپاره ګرځېدو، وایي راځه زه هم در سره ګرځم. مونږ ورته ویل زه ته مه ګرځه. په دې ورځ ما ورته ویل میل ملکه زما ستا په کور شک دی، وایي راځه. بس ما دلته هر سره وسپړله، خو دې بکس ته چې کوم وي تالې وي. کور کې څوک و نه؟ دې کور کې د یو هفته مخکې کرایدار پراته و، هغه یې ویسته دی.
دی یوازې به اوسېدو. اوس څه وایي پولیس څه وایي یا دې څه وایي چې دې سره نور څوک هم وکړه یا په یوازې دا اوس کار د دې موږ دومره معلومات نور نه دی کړی. دا چې کله دا مړی ښخ شي لږ امن شي بیا به زیاتې ورسره کړې زیاتې خو نو سرجي زیاتې نور څنګه توري که سپینې خو همدغه زیاتې دی. نو ته خو خپله ګورې او چې ته کله خپله رالې دلته بره نه چې راغلې نو دا مول دی دلته پټ و دی دلته یو دې کمره کې دا کمره هم بنده و. هغه هم پولیسو والا ویل نشته پکې. مې سرجي پروت دی پکې بس وی نشته پکې او دوه درې لتې ورکوي تختې. ما ورته ویلي نو دا ګیټونه هغه سیټ نه څنګه بند دي. بس بیا چې کله پولیس والا رالو هغه ګیټ ته دوه لتې ورکړلې. هغه ګیټ چیت شو چې څنګه مو کتو مې لفتا به ویه مې لږ روزه بس پولیس والا سیټ ته شو دیر ووت بس ګیپ سے پی ونیولو. हाँ जी नाज़रीन, जैसे कि आपने इस चचा की गुफ्तगू सुनी, इसका पश्तों में यही कहना था कि जो मकतूला थी वो इस घर में इसका जो कॉर्नर में यहाँ पर एक संदूक पड़ा था उससे लाश मिली थी और इंतहाई बदबू थी, इसलिए पूरे इलाके में वो बदबू फैली हुई थी. और फिर इनके जो हमसाए हैं वहाँ पे एक फौतगी भी हुई थी. इस मुद्दई ने उस मुलजिम को कहा भी था कि उसे इसके घर पर शक है. शुरू में ये लोग आए लेकिन यहाँ पर बदबू नहीं थी और जो संदूक पड़ा था उसको ताले लगे हुए थे तो इनका शक ख़त्म हो गया था. लेकिन जब दोबारा पूरे इलाके में बदबू फैली तो इनका शक जो था वो यकीन में बदला और फिर जैसे ही वो इस घर में अंदर आए तो उसी संदूक में उस बच्चे की लाश बरामद हुई थी. फिर इन्होंने पुलिस को इतला दी और उस कातिल को गिरफ्तार कर लिया गया है. जी नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद हैं एसएसपी ऑपरेशन पेशावर मसूद अहमद. आए इनसे बात करते हैं. सर, बहुत शुक्रिया आपने टाइम दिया. इंतहाई अफसोसनाक वाक़या पेश आया, मासूम बच्ची को कत्ल किया गया था. ये वाक़या क्या है? बेसिकली ये एक पड़ोसी है और उसने वो चूँकि साथ ही घर है वो नशई किस्म का आदमी है जो रिपोर्टेडली अभी बताया गया है. तो वो लड़की को उसने घर ले जाकर प्रॉबली उसके साथ रेप किए और फिर उसके बाद उसको ईंटों के साथ उसको मार कर उसको मार दिया और फिर एक लाश को जो है ना बोरी में बंद करके और एक लॉकअप कर दिया था. तो फिर जो एक तो उसके वर्षा ढूंढ रहे थे और फिर उसकी जो लाश की जो बू आ रही थी उसकी वजह से जो है ना लोगों ने पुलिस को इतला दी और पुलिस ने आकर फिर वो मौके वारदात से जो है ना इस लड़की की लाश को बरामद किया. सर, मुलजिम के बारे में थोड़ा सा बता दें. मुलजिम आइस एडिक्ट है, नहीं है, क्या कुछ इलाके वाले क्या कहते हैं? जो वहाँ की अभी तक रिपोर्ट्स हैं यही है कि वो आइस एडिक्ट है और एक साइकोलॉजिकल कुछ इश्यूज़ हैं. तो वो अभी देखेंगे. अभी हम उसकी एफआईआर करके उसको हम अभी उसकी तलाश जारी है और इंशाल्लाह जैसे ही मिला तो फिर फर्दर तहकीक करेंगे कि वाकई कौन सी बात ठीक है और कौन सी गलत है. क्या पता चला सर कि नाश जो है वो कितनी पुरानी है, बच्ची कब से लापता हुई थी, फिर मिली कैसे इनको? ये कल से इतला आ रही थी कि कल से ये गायब थी और फिर जो है ना वो वर्षा भी ढूंढ रहे थे और फिर लाश की बू की वजह से जो है ना वो इसके घर तक पहुँचे और फिर ये लाश बरामद की. कुछ पता चला जो मुलजिम का घर है वहाँ पे कोई और रह रहा था या ये अकेला ही था, कुछ फैमिली वगैरह थी? वो अभी इनिशियल यही रिपोर्ट्स हैं कि वो अकेला था. तो फैमिली मतलब कभी आते जाना इस तरह होता था लेकिन वो फर्दर सारी चीज़ें हम इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं. जी, उन वालिदैन को क्या पैगाम देंगे जिनकी बच्चियां हैं वैसे ही वो बाज़ार छोड़ देते हैं, उनको कुछ कहेंगे? जी बिल्कुल. वो मैं हर एक से बहुत ही मुदबाना गुजारिश करूँगा कि अपने बच्चे हों, लड़कियाँ हों, बच्चियाँ हों, छोटे हों, बड़े हों, किसी को भी बाहर मत खेलने दें. उनका बहुत ख्याल रखें. कुछ टाइम के बाद अगर उनका न पता चले तो फ़ौरन पुलिस को इतला दें. और हम सब के बच्चे हैं, हम सब दिल दुखता है और किसी के बच्चे के साथ अगर इस तरह की कोई वारदात हो, इंसिडेंट हो तो वो बहुत ही अफसोसनाक होता है. तो मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि जो है ना अपने बच्चों का बहुत ख्याल रखें और फ़ौरन फिर बर वक्त पुलिस को इतला दें. जी, थैंक यू वेरी मच. बहुत शुक्रिया. नाजरीन, सवाल ये है कि कब तक हमारे बच्चे ऐसे ही गैर महफूज रहेंगे और ये भी सवाल है कि कब तक ऐसे ही दरिंदे घूमते रहेंगे. अगले प्रोग्राम तक इजाज़त दें और देखते रहिए जुर्म दास्तान.